بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. محترم مسلمانان رونو، نن زمون سبق نمبر 1 دی په قاعده کې. اول په دې خبره باندې ځان پویول دي چې د الف نه یا پورې د حروف ته حروف تهجی وي او حروف هجام وتوي، حروف مفردات هم وتوي. مفردات وتپدی وجه باندې وي چې دا حروف ټول ځان ځان لدي، او حروف هجا ورته پدی وجه وي چې هجا د شکل توي، د هر یو حرف ځان ته یو شکل دی. او کله چې یعنی ح خ او جیم دا درې واړه استاد ذهن تراشي، نو کله چې د پاسه په نقطه وي نو تبا ذهن ته بل خا راشي، یعنی یو شکل. کمینس کې نقطه وي نو ذهن ته بل جیم راشي. دک شانتی جیم تهجی دا د حجتن اخذ کلی شوی دی او دا ټوکړو ټوکړو ته وي. په دې خبره باندې ځان پویول پکار دي. دویمه خبره دا د حروف ټول 29 دي. په اوله زمانه کې د حروف چې کومو نو دا ویل کېده به 29، یعنی لیکل کېده به 28، او د حمزه د خپل شکل نو. که تاسو خیال کړئ همیشه به د الف د پاسه به یو وړوکی غوندې حمزه یا به د واو د پاسه حمزه یا به د یا د پاسه حمزه، یعنی حمزه به شکل الف، حمزه به شکل واو، او حمزه به شکل یا. نو بیا یو عالم خلیل بن احمد الفراهیدی رحمت الله علیه او د په دې عین باندې چې کوم دې مشق کو نو د وی ع نو بیا د هغه نه بعد چې کوم دې نو دا فرمایل وی نو چې کله او وی نو دک نه بعد د حمزه د شکل د ایجاد کو، یعنی د عین نه د لاندې کونډه کټ کا او دک شان د حمزه شکل چې کوم دې دا په وجود کې رااله. بل خبره جی دا یو خبره یاد ساتي چې دا حروف په دوه قسم باندې ویل کیږي. دا راخکلو سره ویل کیږي او نه راخکلو سره ویل کیږي. راخکلو سره هغه حروف چې کوم د دریو نه جوړ دي هغه ویل کیږي، او چې نه به راکاږو نو هغه حروف دي چې کوم د دوه نه جوړ دي، یعنی با تا ثا دا اوس نه به راکاږو ځکه دا د دوه نه جوړ دي. با او الف نه یو با جوړه ده، او جیم دا براکاږو یعنی جیم نو دا اوس د دریو نه جوړ دی، جیم یا او میم. که تاسو نه څوک تپوسو کی چې دا الف دا هم د دریو نه جوړ دی او حمزه دا خو د څلورو نه جوړ دی. نو الف اوله خبره خدا لږی چې دا واضع وضع کړی داسې دی، یعنی الله جل شانه له طرفنا دا نازل شوی داسې دی، ځکه الله تعالی په قرآن کې فرمایي الف لام میم، نو الته پکې مد نه دی کړی. دویمه خبره دا ده چې په الف کې او په حمزه کې د مد قاعده نه جاری کیږي. او دریمه خبره دا ده چې الف او حمزه مونږه چې دا قاعده وایو نو په دې غرض او په دې مقصد باندې وایو چې زمونږ د قرآن مجید حسن سیوا شي. نو کچری یو سړی داسې وایي چې الف نو دی به د قرآن مجید د حسن چې کوم دی دا ختمي د الف صحت وسره خرابېږي، او د کشان کې حمزه وای نو د حمزه د دې د صحت وسره خرابېږي. بل په دې یو خبره ځان پوهېږي چې د صاد او د ضاد د دې دواړو حروف چې کوم دی په اخره کې به قلقله کو. صحیح ده جی، قلقله یعنی ځکه اخره کې دال دی نو دا بړه کېږي، او دې قلقلې ته دا افریقانی خلق وتعلق لقوي. صحیح ده ان شاء الله. نو په دې خبر باندې بزان پویو خجی. بل اوس مونږ شروعات کو د الف نه یا پورې حروف دا بسنګ وایو. نو اول بوایو الف، یعنی الف بنوایو الف یا الف. اکثریت خلق دا شوی ندام غلط دي، لکه لام فا زیر لیف بالکل معروف خجی. الف لیف الف بیا ورپسې با اکثریت خلک دی کې دا غلطي کوي چې هغه په دې کې مت کوي، هغه وي با تا نو دون مت پکې نه دی پکار، ځکه چې د دې یو الف بل
مد پکې یعنی مد اصلي دی پکې نه هغه مد اصلي مقدار عالمان فرمایي چې یو الف دی دا یو الف خو محض یو اندازه ده خو عالمانو د دې مقدار بیان کړی دی چې دوه ځله ته ووایې چې الف نو دا د یو الف مقدار دی د موږ به څنګه وایو تا سخته بیا تا ام سخته تا بیا ورپسې ثا نرمه ثا بیا ورپسې جیم خو دې جیم کې د غلطي نه بزان ساتو چې چېرې داسې ونه وایو چې جیم یعنې پوزې ته پکې اواز نه بوزو بیا ح چې خوله پې ډېره کلا ونه شي یعنې بعضې خلک وایي ح دا غلطي ده ښه دي ح او دغه شان خا په خا کې خو ویل او خا ویل دا دواړه غلط دي خا ورپسې دال ذال یعنی دې کې د اخره کې لام کې आवाज ډیر زیات ایثارول او بالکل نه ایثارول دواړه غلطي ده کې یو سړی وایي چې دال نو دام ټیک نه ده او کې یو سړی وایي چې دال ذال نو دا ټیک نه ده ښه جي یعنی الصحیح ادایګي داسې ده دال ذال صحیح ده جی را دې کې به تکرار نه ځان ساتو را عالمان فرمایي چې را د تکرار قبول لري یعنی برا کې تکرار شته خو د مبالغین او پکې ځان بچ کو چې ډېر به پکې نه کو ز سین شین دلته بم یعنی سین شین دینه بم ځان ساتو بالکل نه به आवाज مکمل بندو او نه به جاری کو یعنی توسط به پکې کو او پوزې ته پکې आवाज نه بوزو بیا ورپسې صاد دا غلطي ده ښه دي ورپسې ضاد دلته د قلقله به پوره کوو طا وا اکثریت غلط څنګه وایي خلک وا دا غلطي ده یعنی دې نه پکې ځان ساتو وا عین غین فا قاف قوف بنوایو ښه کاف په دې کاف کې به د کیف نه ځان ساتو کیف دا غلطي ده فا لام میم نون واو ها همزه یا ان شاء الله الرحمن سبابا منغو تاسو سبق د اعوذ بالله او د بسم الله وایو بارك الله